یوې جینۍ له خپل پلاره څخه وپوښتل: پلاره، ته ماته داسې څه را زده کړه چې زما په ژوند کې ګټور تمام شي. پلار یې ورته وویل: لاړه شه، په کلي کې اعلان وکړه چې زموږ شترمرغ 6 دانې د سرو زرو هګۍ اچولې دي، موږ به ډېر ژر میلیونران شو. جینۍ همداسې وکړل، خو د کلي یو کس یې هم مبارکي ته رانغی. په سبا سهار یې ورته پلار وویل: اوس لاړه شه، په کلي کې اعلان وکړه چې بیګا زموږ کور ته غله راغلي وو، د سرو زرو هګۍ یې راڅخه ویوړې او شترمرغ یې هم وواژو. جینۍ همداسې وکړل، نو لږه شیبه وروسته ډلې ډلې خلک غمرازۍ ته راغلل. جینۍ په حیرانۍ وپوښتل: پلاره، تېره ورځ هېڅوک رانغلل او نن دومره ډېر خلک راغلل، دا ولې؟ پلار یې په خندا شو او ورته ویې ویل: کله چې خلک ښه خبر واوري غلي کېږي، خو که بد خبر واوري سمدستي ځانونه رارسوي. نو له خبرو مو مطلب دا و، تاسې هم په یاد ولرئ چې خلک ستا د بریا څخه زیات ستا ناکامۍ ته په تمه وي او لیدل یې غواړي. نو په یاد ولرئ چې د خلکو د نظرونو او فکرونو پروا مه کوئ، خپلو هیلو پسې لاړ شئ، ترلاسه یې کړئ او بریا ته ځان ورسوئ.